والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. طول مرګري یو ځل درود شریف ووایه. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. زمارو په دنیا کې چې سړی اوسېږي، د دنیا د ژوند سره د انسان تعلقي، د بیبي سره د انسان تعلقي، د مور او پلار سره د انسان تعلقي، د بچو سره د انسان تعلقي، د انسان په زړه کې د دنیا خواهشات خامخا راځي چې زما د ښه کور وي، زما د ښه بنګلۍ، زما د ښه ګاډي وي، زما د جایدادي، زما د دولتي بینک بیلنس دی، زما د خلکو سره تعلقات دي، زما د خلکو سره مینې وي، خلک د زما عزت وکړي، خلک د زما قدر وکړي، زما د دوستانی، زما د ملګري. دا داسې څیزونه چې دا فطري تقاضا ده. انسان چې الله په دنیا کې پیدا کړی دی، د دنیا نه بغیر د زندگی تیریږي نه. ښځې نه بغیر به څنګه ژوند تیر شي؟ بچی د هر انسان خواهش شي چې زما د اولادي ادې زما وارثان شي، چې زه کله بوډا شم زما د پکار شي. د صحابو په زمانه کې اسونه اوښانو، د هغې نه به فایدې غشتې. اوس د هر چا په زړه کې خواهش شي چې زما د موټرې یو نه دوه دي وي. د کور نه بغیر د انسان گزاره نه کیږي، د دوستانو نه بغیر نه کیږي، د جامع نه بغیر گزاره نه کیږي. عزت تار انسان فطری خوښ دی چې زما د خلک عزت کوي. تعلقات په دنیا کې د خلکو خوښي چې زما د خلکو سره تعلقات دي، دا فطری څیزونه دی، دې نه بغیر کار نه کیږي. دا به وي، لیکن د دې ټول څیزونو تعلق د دې دنیا سره دی، او د دنیا دا زندگی دا محدود زندگی ده، د لږ وخت زندگی ده. لږ وخت به ورته موږ په دې نسبت ووایو چې که دا 80 کاله شي ختمیږي، که 80 شي ختمیږي، که 100 ته ورسي، 100 نه زیات هم شي، نو دا زندگی یو ځل ختمیږي او دا به موږ د دې دنیا نه یو ځل ځو، او موږ په خپلو سترګو باندې خپل پلاران، خپل نیکونه او خپل میندې او خپل مشران ولیدل چې د دې دنیا نه لاړل. اوس اخرت ټوله دنیا وایي چې اخرت ضروري زندگی ده، ځکه زمونږ په ایمان دی که یو سړی نه مني کافر شو. ټوله دنیا وایي چې یاره جنت مې ته دی لاړ شمه. هر انسان وایي چې زما د قبر ژوند خشته شوی، هر انسان وایي چې زما د اخرت خشته شوی، هر انسان وایي چې زما د آخرت هغه لوی سفر د خوشحالو شو. دار انسان چې لاس اوچتوي دا دعاګانې هم کوي، خو چونکې آخرت مونږ لیدې لا نه دی، دنیا وینو، دې سره مینه شته، هغې سره کمه ده. آخرت وروسته را روان دی، په دنیا کې زمونږ زندگی ده. نو د دنیا چې دا ما کوم څیزونه درته ذکر کړل، دې سره زمونږ ژوند دی، دا مونږ خوښو. آخرت خو لا مونږ ته په سترګو نه ښکاري، را روان دی، ایمان هم دی، منو یې، خو چونکې زمونږ نه لرې دی، زمونږ څه تعلق ورسره چې کم شي نږدې وي، هغې سره د انسان تعلق چې لري هغې سره تعلق کمی. نو الله پاک مونږ ته د هغې یو نسخه ذکر کوي، ولې مقصد هغه آخرت دی او دنیا نه ده. هغه نسخه به داسې شي چې تا ته به د آخرت را نږدې شي، او آخرت ته به د سوچ او فکر لاړ شي، او چې دنیا څنګه ته غواړې د خدای نه، او دنیا کې ښکلی ژوند غواړې، نو په هغه نسخه به ستا د آخرت ژوند هم ښایسته او مزېدار شي. هغه نسخه څه شی دی؟ ادا چې په دې خپل زړه کې الانسان د قیامت دروازې د الله په میدان کې د ودرېدو سوچ پیدا کړي، چې د قیامت یو ورځ را روانه، زه به هغې کې پاسم،
او زما به الله سره پیشي کېږي لکه جج ته سړی پیش کېږي نو هغه د خلکو نه تپوس کوي چې جج دا تپوس وکړه زه به څه جواب ورکوم زه به څنګه بري مې کي او که ما به په جیل کې ور واچي هغې له ځان تیاری یره پرې راځي ګبراهټ پرې راځي که لوی وزیر اعظم ولې نه وي که لوی صدر ولې نه وي نو د الله په دربار کې د قیامت پر ورځ درېدل دا بړکې سوچ او فکر راولي او د هغې نه مخکې په قبر کې به هم د الله یو فرشته ستا نه تپوس کوي چې رب دې څوک دی دین دې څه دی او ایمان دې پچو پیغمبر دې څوک دی نو د الله چې دا کم په قبر کې الچي دی او تپوس کوونکی دی او د الله استازی دی دیتا او د قیامت ورځ ته چې الله به په خپله تپوس کوي به مونږ خپل دیان او خپل تصور او خپل سوچ او فکر راولو قسم په خدای هر څه به ټیک ټاکي دغې نه بغیر کېږي نه دغې باندې زمونږ ایمان دی که هغې ته مونږ توجه ورنکړو خو بیا به مونږ د ایمان نه خلاص شو دغه څیز ته سوچ او فکر کول په خدای قسم دا د کامیابۍ لاره ده او چې دا راشي بیا سړی دې ته نه ګوري چې وایي ما خو عبادت ډېر کړی دی ما خو نیکي ډېره کړې ده نه 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 هر څومره نیک چې دی نو د هغه په زړه کې چې دغه سوچ راشي نو دی به آخرت ته متوجه وي د آخرت به ورته لرې نه ښکاري دنیا نږدې آخرت لرې دا به نه ښکاري د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه زمانه ده بعضې خلکو د زکات نه انکار وکړه مانعین زکات ورته وایي دا درې ډلې وې یوه ډله هغه وه چې هغې بلکل چورلټ ته زکات نه انکار وکړه یاره وایي دا خو موږ په خپلو لاسونو دا مال ګټلی دی نو زه پکې کار مې سره چې زه خلکو له په دې کې ټیکسونه ورکوم موږ ورته ټیکس وایو هغوی ته دا تعبیر کو چې یاره دا یو زیاتي غوندې شی دی موږ یې نه ورکوو دویمه ډله هغه وه چې هغوی د زکات نه په دې انکار وکړه چې موږ به دا زکات ورکوو خو په خپله خوښه به ورکوو بیت المال لی نه ورکوو درېیمه ډله هغه وه چې یاره زکات د حضور پاک په زمانه کې غریبانان ډېر نو که پیغمبر علیه السلام زموږ نه اخیستنو ټیک وه اوس د غریبانان ختم شو د هر چا خپل روزګار میلو شو نو موږ سره په روز زکاتونه ورکوو چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته دا پته ولګېده او عاملان رالل چې خلک خو د زکات نه منکر دي انکار کوي نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه سوچ وکړه چې سبا به د مونځ نه انکار وکړي سبا به د روژو نه انکار وکړي سبا به د شریعت د بل حکم نه انکار وکړي داسې نه کېږي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه خاص مشیر و هغې راوغوښت وی عمر یو فیصله مې کړې ده وی څه وی دا چې چا د زکات نه انکار کړی دی خلاف جهاد کو حضرت عمر ورته وی دا څه کې حضور پاک خدا فرمایلی دي چې که چا هم کلمه شهادت وی نو دوی وینه او د دې مال محفوظ دی دوی خو کلمه وی منځ کوي کلمه شهادت وی ته ورسره څنګه جهاد کې کیف تقاتل قوما هغې قوم سره ته څنګه جنګ کې چې هغوی دا شهادت ورکوي چې لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورته وی عمره داسې نه کېږي قسم په خدای چې څوک د منځ او د زکات منځ کې فرق کوي منځ کوي زکات نه ورکوي جهاد ورسره کوم چې حضور پاک له یو وړه غوندې رسی ورکول او مال یې نه راکوي جهاد ورسره کوم جهاد یې شروع کړ حضرت عمر بیا وروسته ووی وی قسم دی د ابوبکر ری زما د ری نه ښه وه نو چې خلک پوه شو چې دا خو اوس نه کېږي نو خلکو مالونه راوړل بیت المال ډک شو د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه زمانه کې بیت المال لبریز شو حضرت عمر صاحب وایي زه یو ځل لاړم دا بیت المال مې کته چې وګورم چې ورلم بیت المال ډک دی اوښانو خپل ځای دی خلک اوښانو کې زکات راوړي هغه ډک دی چې ګډن چیلي نغد مال دا هر څه ډک دی چې کوم ناظم الامورو د زکات د بیت المال د صدقو سیکرټري هغه مې راوغوښته ما وی چې تاسو
دا دومره مالونه ولاړ دي دا خلکو له نه ورکوئ. وی چې موږ په ورکولو ستړي شو، هر چاله ورکو، کونډې، یتیمان، مسکینان. او د اسلامي حکومت کارم دقه دی. اسلامي حکومت دې ته وایي چې دې کې به څوک اوږې نه، دې کې به څوک نر نه. اسلامي حکومت دې ته وایي چې ته به کور ناست یې او تاله به ستا نفقه ستا کور نه راځي. څوک به چاته لاس نه نیسي د سوال چې زه اوږې یم او ماله ډوډۍ راکړه. د هغې تپوس به د خلیفه د مسلمانانو نه کېږي. موږ خو ستړي شو خلکو له په ورکړه. چاله د میاشتې تنخواګانې مقرر دي، چاله په فصل کې په زکات کې د کال مقرر دي، چاله د شپږو میاشتو، او موږ ورکو مجاهدینو له خپلې تنخواګانې مقرر دي. حضرت عمر رضی الله عنه وایي چې ما وی چې تورې غزو ګورم. دې زمانه کې خو د کاغذ رجسټري دی، هغه زمانه کې چې هر څه چې ما وکتل نو واقعي ډېر خوشحاله په دې شوم چې ما څونه غریبانان او کونډې رنډې پېژندلې. نو هر چا ته خپل مواد او خپل څیزونه لیکلی شوي. یو زنانه وه کونډه، په هغې مې نظر پرېوت چې د هغې نوم په رجسټر کې لیکلی و، پته یې هم لیکلی وه، دا هم ورسره لیکلی و چې دا ښځې خاوند مړ دی او دا کونډه ده، خو هغې ته د هغې تنخوا مواد مخکې نه لیکلی شي. ما د هغه ناظم الامور نه سکرټري صاحب د بیت المال نه تپوس وکړو چې دې ښځې له تاسو نه ورکوئ؟ وی او نه ورکوو. ولې؟ یاره بس حضرت ابوبکر صدیق وایي دې له مه ورکوئ. هغه دا کتلی دی او دا نظر پې هغه اچولی دی، دې له مه ورکوئ. خدای محتاجه، خدای ده کونډه ده او دې له نه ورکوئ. ما وی زه ابوبکر سره به زه خبره وکړم چې ولې نه ورکوي. بیا مې ولږه د دې کونډې نه تپوس وکړم چې دې څه هسې جرم کړی دی. وی لاړم د هغه کونډې پته مې معلومه کړه، په مدینه شریفه کې یو کوڅه کې اوسېده. دروازې له ورغلم، ما ول اواز ورکړ ستا پلانکي نوم دی او خاوند مې مړ دی، بچي څوک نشته، تا له د بیت المال نه څه شی نه میلاویږي؟ وی نه. څه چل دی چې نه درکوي؟ وی زما ضرورت نشته، زما ډوډۍ د مال یو ګاونډي راوړي سهار او ماښام، زما جامې دي د هغې انتظام یو ګاونډي کوي ماله راوړي، زما څه خاص ضرورت نشته، دا ټول ګاونډیان زما خیال ساتي. نو بیت المال نه ما شیز بند کړی دی، ضرورت نشته. صرف د یو دو څیزونو مې ضرورت دی، هم یو نوجوان راځي هغه راله کوي. یو دا چې زما دا کور کچه دی، دی کې خاورې راغورځېږي د دیوالونو نه، د چت نه، نو د دې صفۍ پکار. او بل اوبه په مدینه کې ترخې وي، یو څو کویونه خواږو، نورې ټولې مالګېجنې وي. نو ماله د خواږو اوبو ضرورت دی، یو زلمی غږ دا دواړه کار رالا کوي. نو زما بیت المال ته څه حاجت دی؟ وایي دا چې د حضرت ابوبکر نه ورکوي، دا ځکه نه ورکوي چې د دې سیسټم برابر دی. زه څه خدمت وکړم؟ حضرت عمر صاحب وایي ښځې له مې اواز ورکړ. وی ښځې وی بچي دغه دوه کاره دي، د کور صفۍ د اوبه راوړل، یو زلمی د هغې انتظام هغه په خپله غاړه اخیستی دی، خو دا روزانه دا کار دی. نو که ته هغې زلمي سره پکې امداد کې او دا کار کولی شي نو دا وکړه. ما وی ښه سهار به زه راځم، دا دواړه کاره به زه هم به دله کور صفا کوم، هم به دله اوبه یخې راوړم خوږې. وی سهار چې مې مونځ وکړه، اشراق مې وکړه، ورله کونډې له مې اواز ورکړه ورکولاو کوي. بچی زه خو معذوره یم، زه خو ور نشم کولاولی، ما خو په وی دنیا کې هېڅ څوک نشته، ښه نو ما ته چلو ښایه چې ورکولاو کوو. څه کې پوه زه هغه پرونی زلمی چې ستا هغه دوه کاره وکړم، کور صفا کړه اوبه دله راوړم. وی بچی هغه چې کوم سړی نور کله کوي، ستا نه مخکې راغلی دی دا کار یې کړی، ته سبا راشه. وی سهار چې مې مونځ وکړه ورغلم، ښځې له مې بیا آواز ورکړه کونډې له، وی ما ته وی بچی لیټ شوی، چې نو بل کس یې کوي روزانه هغه دا کار کړی. بله ورځ د مانځله چې تلم ورغلم، بیا راته ووایي چې هغه کوم سړی روزانه کوي دا دواړه کار یې کړي.
ما وی بس دا ارڅوک چې دی د خدای نیک بنده د دې کونډې دا خدمت یې بس په سر اغشتی دی، خو دا ده چې د شپې ولې کوي دی د ریاکارۍ نه ځان ساتي، دی دا خپل عمل خلکو ته نه ښایي، دا پټ کول غواړي ځکه د شپې راځي. دا سړی ګورم چې دا څومره د خدای نیک بنده دی چې په نیمه شپه راځي او د دې کونډې دا خدمت کوي. دا څوک دی؟ بس صحیح ده چې هغه کوي، خدای دې ورسره ښه وکړي. خو چې داسې نیک سړی دی چې پټ د عاشق عمل کوي، څوک خبرې نه ګني، دا خو دروازې دا کارونه اوبه خلک دروازې راوړي او ځای خو دروازې جارو کېږي. دا په نیمه شپه څوک راځي ځان د خوب وباسي؟ په نیمه شپه خو پر دې کار کول اسان کار نه دی. دې زمانه کې خو بجلی دي لاټینونه، هغه زمانه کې خو دا قصې پسې نه وي، کور کې بچته ډیوه وه. ورېږه دا سړی ګورم چې دا څوک د خدای نیک بنده. د صحابو ټوله زندګي او شوق د نیکۍ سرور و. زمونږ خلک ګورې مونږه عبادت کوو خو مونږ یې خلکو ته ښایو. اکثر د دې مړو خیراتونه چې مونږ کوو څه دپاره یې کوو؟ خلکو ته ښایو. ګنې زه به درته په لنډه ویم که ستا مقصد دی چې زه پلار پسې خیرات کوم او زما پلار ته دې فایده ورسي، نو چې ته د 5 لکو د 6 لکو روپو خیرات کې میخه لالی غوی لالی روجې، نو دا جومات پې ولې نه جوړ؟ دا روجو نه ښایي کې ثواب ډېر دی. جومات خو تر څو چې دا جومات وي او خلک پکې لمونځ کوي ثواب کوي. په دې خپله علاقه کې چې کم یتیمانان دي او غریبانان او مسکینان او دیاړې مار دي، هغې له جامې ولې نه لري؟ تر څو چې هغه جامې اغوستې او لمونځونه کوي نو ثواب به دې کېږي. نه، زه روجې پخوم. ولې پخی؟ څه حاجت دی؟ بیا به خلک وایي چې په پلار پسې ډولوګي ونه کړه، مور پسې ډولوګي ونه کړه، نو چې دا دې وایي چې خلک به وایي نو هر څه دې اوبو ته دوړه کړه، هېڅ ثواب ونه شي. قسم دې داسې خلک هم لیدي دي چې قرضداري دي او غریبانان دي او پلار یې مړ دی او نه خیرات به کوم. قل بابا لالم وایه لکه ولې ته غریب یې نیکبخته، بیا به خلک وایي چې زمونږ دې وخوړه او په مونږ دې ونه خوړه. ولې ستا د پلار واده دی څه؟ پلار خو دې مړ دی. دا اوبو ته لاړه، هر څه ډب ته پرېوته، ټول د ریاکارۍ په واده چې مونږ د زوی کوو یا د لور کوو، ټول زه په سره د ستاسو او زه پکې خپل هم شامل یم. نو 5 لکه او 6 لکه او 10 لکه روپۍ په شادي حال کې مونږ په ډوډۍ لګاو. هلکه ولې ولیمه ده که نه، سنت دی، الله به خوشحاله شي. دې باندې جومات ولې نه جوړوي؟ کې دې نوم نه کېږي، په دې کې دې نوم کېږي. یو سړی یو ځل ما له مخې سره اوس مړ دی خدای دې وبخښي، پخوا به زه تلم لاندې یو جومات او زمونږ زوړ کور سره هلته وایي لمونځ کوم. ما ته ولاړو، ما ته وایي چې مولوي صاحب بېګا خو خدای ډېر لوی فضل کړی او به د شپې خوب نه راته پاڅېدم، یو 2 رکعته نفل مې تهجد وکړل، ډېر خوند یې راکه. ما یې الحمدلله دا راټینګه کړه. اوس واقعي چې د شپې سړی پاسې الله ته تهجد کوي، الله خوشحالوي. سهار له بله اوس بیا راته ولاړ چې زه مانځه له تلم. یاره مولوي صاحب بله شپه خو زه پاڅېدم، 2 رکعته مې وکړه، سم خوند یې وکړه چې دا تهجد څو رکعته دی؟ مې 2 کولی شي، 4 شپږم 8 هر څو چې کوي، خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم عام معمول 8 رکعته دا کوم. بله چې تلم بیا راته ولاړ، یاره صاحب بله شپه خو پاڅېدم، 2 مې وکړه، سم خوند دی چې دا څه وخت کول پکار دی؟ ما یې لکه اخره شپه کې کوه. بله چې تم بیا راته ولاړ، یاره مولوي صاحب ما خو بله شپه 2 رکعته تهجد سم خوند چې دې کې کم صورتونه مې دې زولۍ ته وګوره چې بیا ونه کې، خدای ته وګوره چې بیا 2 رکعته ونه کې. دم خوب نه درته یا به دې په خېټه دړو یا په غاښ، نو چې ته په تېر کې پاسې 2 رکعته یې څه کړي چې مونږ دې وخوړو، په لاره دنه نه شو تللی. 100 رکعته وکړم او کم صورت او کم ټیم او کم چې ونه کې بیا مونږ دې په مخه غچتونه په لاره نه شو تللی. خو کله یو دا څه کې بس کوه خپل تهجد دې کوه، مونږ ته څه لو ځان ښیې. 2 رکعته یې پته وایي ګنې په کشمیر دې پته که، نو ریا به نه کوې په کار کې. هر عمل چې کوې د نیکۍ خالص د الله د رضا دپاره.
چې الله خوشاله شي. قسم دې په هغې کې ډېر لوی اجر او چې څومره دې د زړه نه دی چې الله خوشاله شي نو د هغې ثواب ګوره ډېر زیات دی. حضور پاک فرمایي یوه کجوره چې څوک زما په رضا کې ورکړي، یو کجوره خو د زړه نه ورکړي، دا غازه د احد د غرب نه انسان له غټو. خو لیکن افسوس دا دی چې زموږ ټول سیسټمونه د ریاکارونه ډک دي. الله دې مو ساتي. حضرت عمر صاحب وایي چې دا سړی ګورم چې دا څوک دی چې دا په نیمه شپه راځي او ځان خلکو ته نه ښایي. یو ګوټ کې کوڅه کې د شپې راغله مودرېده، یو سړی راغی سر باندې څادر اچولی په درز درز روان دی چې یو ځای له ورسېد سپلی کېړی هغه زمانه کې چې څه پیزار و هغې ویست رو رو ولاړ چې یو ځای له ورسېد بیا پیزار واچو په درز درز د کونډې دروازې له ورسېد لاس یې د بره نه ورښکته که هغې نه اجازت وغوښته واځې یې ورکړه. دروازې په خوا وړې وې ځان ته یې دروازه کولو کړه ورغی. دغې سړي ډیوه بله کړه د لرې ځای نه زه ګورم خو څادر یې په سر دی شک مې پرې راغلی دی خو پوره نه پېژنم. شک مې پرې راغلی پوره نه ښکاري. هغه چې زړې اوبه کمې په منګو کې یا د مشک په خوا به د څرمنې مشک کې خلکو اوبه راوړې هغه یې واغېستې چاړقو یې وکړه، جارو یې واغېسته ټول کور یې راصفا خاورې لوښي کیلې ټاټکي عاشقې او بار غورځی ټول وجود جامې د خاورو ډکې شوې. بیا کوي بیا وړي ښکته غورځی بیا لار لاسونه یې وینځل او مشک یې غاړې ته واچېد د اوبو دروند اتش مشک وځي اوبه راوړي منګي دې کونډې له ووینځل هغه یې وله ډک کړه یخې صفا کور کې یې وله بیا چړقه وکړه مشک یې وله بیا راوړه ډک هغه یې ورته اویزان کړه کونډې له یې اواز ورکړه کور مې درته صفا کړه منګي مې درله ووینځل چړقو مې درته وکړه اوبه مې درته کېښوده سلام علیکم. ځان پسې ور راښ کړه او د بار بیا یې لاس ښکته کړه ور یې ورته ځنځیر کړه. ما وی چې خدایه دا سړی دومره ځان یې د خاورو خټو لړه وجود یې د خاورو ډک او په دې شا دا مشک په منډه راوړه دا څوک دی چې ما له خواله راغی شپه د ما ور منډه کړه چې دې کلک مې ونیوه چې دا څوک دی چې مې سینګ ونیوه دې ما نه ځان خلاصوي مې نه دی پرېږده چې مخ مې وله ښکاره که سړی څوک سړی د حضور پاک خلیفه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله اے ابوبکر دا ته څه کوې دشمنان دې څومره دي منافقین یهودیان په مدینه ډکه ده دا په نیمه شپه دا دومره پیټې او د اوبو دا مشکونه راوړې ځان دې د خاورو له ولاړه دا ته خپل زوی ته ولې نه وې زما زوی ته ولې نه وې غلام ته نوکر ته وینځې ته ولې نه وې چې دا کار کوي بل چا ته دا ولې نه وې دروازې بیا یې وله راوړي دومره دې ځان د خاورو په شا دې پیټې راچولې وی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په چغو جړل وی ما ته وی عمره دلته به دا پیټې دا پڼ ته راوړې د اوبو دا پیټې ستا زوی زما زوی به یې راوړي نوکر غلام وینځه به یې راوړي خو دا راته ووایه چې د قیامت پر ورځ به زما بار بیا څوک اوچته هلته به څه کوم حالانکه حضرت ابوبکر صدیق یو ځل نه څو ځله حضور پاک فرمای ابوبکر فی الجنه دی په جنت کې او رسول الله مبارک فرمای زما وزیر بی ما سره به د حوض کوثر په غاړه ولاړې او یو ځل حضور پاک مسجد نبوي ته رادننه کېده ښي طرف ته ابوبکر صدیق ګس طرف ته حضرت عمر نو دا دې په یو لاس ونیو عمر په دې بل لاس صحابو ته داسې مخامخ ودرېدل وی هکذا نبعث یوم القیامه د قیامت په ورځ به موږ د قبرونو نه دغسې پاسو لیکن دا هغه د دې ټولو خبرو د دنیا په مقابله کې نظر په څه باندې و په آخرت اب زیرې ته یې هېر دي بیا خپلې نیکۍ ته یې هېرې دي
روه مونږ لم پکار دی چې زمونږ کم از کم د شپې چې کله سملو او په بلستن په ځان واچو چې مونږ دغه خیرت ته لږ نظر وکړو او د قبر ته نظر وکړو چې دی له به موضوع بره خاوره لاندې خاوره ښي طرف ته ګس طرف ته سر ته خپو ته نه چغې والی شو نه څوک اوري نه له څوک مدد له راتلی شي د دنیا دا ټول هر څه ښځه بچي چې زما ورسره ژوند دی دغه کور چې مې ځان له جوړ کړه دغه ایسي چې ځان له مې واغېسته دغه هیټر چې په ژمي کې مې ځان له ولګاو دغه کارخانه چې مې ځان له جوړه کړه دغه موټرې دا چې مې ځان له راحت له اغېستې دي دا جایز څیزونه ناروا نه دي دا جایداد هر څه پاتې ختم دا پیسې بینک بیلنس د بل په لاس کې پاندې ما سره به زما منځونه زما روجې دا څیزونه به ما سره منډه یا سار چې پاسې خوب نه درځي د شپې دا سوچ وکړه قسم په خدای نظام به ټکي بس دې زړه له چې دا شی راغی نو قرآن وایي زه نه وایم ولمن خاف مقام ربه جنتان چې د چا په زړه کې دا راغلل چې الله ته به زه د قیامت په ورځ ودرېږم او په قبر کې به د الله استازي ته ودرېږم ما نه به تپوس کوي زه به خدای له څه جواب ورکړم نو بس دا جنتي دی دا په خپله جنتي دی زما وروڼو تاسو مسافر یې د ډېر لرې ځای نه راغلی بزرګونه میله د رزق په طلب کې نور څه دی رزق طلب ښه ده د یو ښه د امن ملک ته راغلی شکر دی ما چې څونه واورېدل دا ملک د امن ملک دی د عدل او د انصاف ملک د دې ملک چې خپل کم باشندگان دي نو ښه خلک دي دینداره خلک دی صابره خلک دی ورته خلک په نورو ملکونو کې د کفیلانو د لاسه برباد شو چوټي ورته نه لګوي پلار یې مړ دی او په سعودي غوندې ملک کې چوټي ورته نه لګوي نه به دی دلته ته بې چوټی ځه او بې چوټی راځه د دې وخت نه فایده والی هر وخت دا نه یو به په پیسو کې لوفري نه کوئ بې ځایه به نه لګوئ او دویم دا دی چې د دې سفر ثواب ډېر زیات دی صاحب د مونځ بلکې رسول الله مبارک فرمایي د بخاري حدیث دی د ترمذي حدیث دی د ابو داود حدیث دی چې کم انسان جوړي او یو عمل کوي او دی بیمار شو یا یو انسان په کلی کې دی یو عمل کوي او دی مسافر شو هغه نشي کولی نو چې د روغې کم عمل او د وطن کم عمل اوله خدای په دې بیمارۍ په دې سفر کې لیکي نو په دې سفر کې خپل مونځ پرې نه دی ګورې پام کوئ جمع پرې نه دی خپل مونځ خپله جمع باقاعده کوئ د دې ملک د قانون سره یو شان اوسېږي د دې ملک د قانون احترام کوئ چې څوک دا ونه وایي چې دا پاکستان ملک به بدنام شي زموږ ښکلی ملک دی زموږ او موږ به بدنام شو بیا به ترجیح دی نورو له ورکوي پاکستانیانو له بیا نه ورکوي او ښه اخلاق خو ښه شی دی چې سړی ښه اخلاق استعمالوي بل یو بل سره چې ژوند تېروی نو په خوشحالۍ یو بل سره ژوند تېر کړي او چې مونځ نیک اعمال لاس کې تسبیح ذکر درود شریف دا مه پرېږدئ قسم په خدای تېر شوی وخت بیا نه راځي بیا به مونږ ارمان کوو رانه به وخت تېر شوی نو دا څو خبرې مې ته عرض کړې ډېر خوشحاله شوم تاسو سره ملاقات وشو او د محترم رور مهران صاحب دی په واسطه باندې زما نور دوستان هم دي په جاپان کې ارشاد خان معاذ خان د هغوی هم خواهش و زما هم خواهش و مې دا لاړ به شم ما به وي چېرته یو دوه درې پښتانه به وي چې سترګې غړوم الحمدلله چارسده و مردان او تخبې او سوات ټول دوستانو نه ډک دي شکر الحمدلله نو زه ډېر زیات خوشحاله شوم ستاسو سره ملاقات مې وشو ستاسو مینه ظهور خان دی برګرونو له دې خدای ډېر خیر او ډېر اجر او ډېر برکت ورکړي او دې کاروبار کې دی ولا خدای برکات واچوي د هغې خواهش و د هغې په خواهش دلته م راغلي دعا کوي چې الله دوی له خیر او برکت ورکړي الله د هر قسمه پریشانو نه د فتنو نه او د افتونو نه په امن و امان کې وساتي خدای دې کاروبار کې ولا برکتونه واچي خدای ته د تاوانونو نه وساتي ته ولا ډېرې ګټې ورکړي
او خدای ته د منځونو او نیکو اعمالو توفیق نصیب کړي. که څوک بیماران پکې روغ صحت ورکړي، خدای راغلی جمع ټوله وبخي. خدای دا مسافر دي ته سره مدد وکړي، الله ته حفاظت وکړي، د ایمان او د دین او د اعمالو حفاظت وکړي، د مال حفاظت وکړي، او الله په کلو کې چې کم پریښي دي د هغوی هلته حفاظت وکړي. دا بچي دي دا واړه دي، خدای ته وله د خیر او برکت ژوند ورکړي. خدای که څوک دوی کې یا کورونو کې بیماران دي روغ صحتونه ورکړي، په څوک پریشانی په خوشحالو بدله کړي. د چا بچي نه خدای اولا نارینه اولاد ورکړي، د چا نارینه اولاد دي نارینه اولاد ورکړي، چا رشتې نه خدای خیر رشتې وله ورکړي. او خدای دا ځای د دوی چې په دې کې کمزور خان دي دا کار شروع کړی، ته وله نور برکتي کړي، او ته دا ټول منځګزار او دیندار او صالحان. ما غریب مسکین سره چې دوی کومه مینه کوي او ما سره محبت ساتي، زه د هغې بدل نشم ورکول. خدای د خپل لوړ شان مناسب بدل ولته په دنیا او په آخرت کې ورکړي برحمتک یا رب.